بسم الله الرحمن الرحیم کتاب التیمم. اوسه پوری بیان د اصل او دیزنه شروع کیږي بیان د خلیفہ د خلف او بیان د فرع. چونکی وضو چې کوم دی نو دا اصل دی او تیمم چې دی نو دغه قائم مقام او دغه خلیفہ دی. او قاعده دا چې مقام د نائب چې کوم دی د منوب عنه نرستوي ذکر وضو ذکر کا او تیمم ذکر کوي. نو فرمایي چې کتاب التیمم دا کتاب دی په بیان د ذکر د هغه احادیث مبارکه او چې دغه تعلق دی تیمم سره. تیمم معنی لغوي قصد او معنی اصطلاحی چې دا قصد التراب للتطهير دی. بیا پدې کې دا باس دی چې تیمم کې نیت سے حیثیت دی. نو علما ذکر کوي چې د تیمم کې د نیت حیثیت دا دی چې دا فرض دی او دغه اصل بنیادی وجدا د محدثین او فقها په دې متفق دي چې هر معنی شرعي چې تاسو ته اصطلاحي وایي هر معنی شرعي چې دا پای کې معنی لغوي مقصود وی یا پای کې معنی لغوي مراد وی. نو لہذا فتیممو معنی لغوي قصد دی. نو لہذا په عمل د تیمم کې هم قصد پکار دی او قصد ته وی اغنیت ته وی. علما وی چې په تیمم کې دانیت چې دی دا فرض دی. شوافی بیا موږ ته وی چې تاسو په تیمم کې فرض وای نو په حدث کې ولې نه وای. نو موږ وی د دې وجنا چې حدث په ابو سره کیږي او د ابو په اصل کې ازاله ده د نجاست. وانزلنا من السماء ماء داغه خو مطهری دی بذات خود. نو پای کې د نیت تطهیر دا لا حاصل دی. اور هر چې تیمم دی نو دغه کې دای په ماده کې تلویث او تطریب دی. عضو کا کړکۍ عضو بدرنګ کوي. نو دی لپاره دلته کې طهارت د اصل د تراب نه دی. لہذا دی کې به نیت ته تراب کیږي. دا صفه نیت ته طهارت بکیږي. ځکه په تیمم کې نیت څه کوم دی هغه فرض دی. او نور باس موږ ترمذی کې وکړه چې دا تیمم په څه باندې روا دی. نو موږ وی چې نفس جنس الارض دی او امام شافعی سے وی چې صعید طیب دی یعنی منبت دی. امام بخاری علیہ رحمت فرمائے وقول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا الایا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. دغه دا معلومه شو چې مؤلف طرفنا الآیه پر فتیممو الآیه پر ذکر دغه نرسو صعیدا طیبا دغه آیت مذکوره برخه ده. دا رسو کاتبینو یا دغه تلامذو زیادت فرمایله ده او ځکه پخوانی علما چې نه په علم کې بوره وي دغه تصرف اشاره بس وي او منګه په اشارو باندې نه پویګو. نمنگ توی سعیدا طیبا فمسحوا بوجوهکم و ایدیکم منه. پورا آیت منترا ذکر کا چکم دال علا جواز التیمم دی. علماء کرام صلحاء امت امام بخاری علیہ رحمت د کتاب التیمم ابتدا په آیت ته قرآن سره کوي ولی کوي او دی کی غرض و مقصد سره. بعض وی چې مقصد د امام بخاری تفسیر د فتیممو صعیدا طیبا دی. لیکن دا خبره صحیح نه ده ځکه چې تفسیر غرض نه دی. ځکه چې دا تفسیر د کتاب التفسیر فن دی. دا خو تیمم دی کې دا تفسیر څه ضرورت دی. دیم دی لپاره رستو مستقل باس را روان دی. باب الصعید الطیب وضوء المسلم صفحه 49 کې راځي. الصعید الطیب وضوء المسلم پاکیزه خاور چې دا عبادت مسلمان دی.
یعنی پاکون کې د مسلمان دي. نورستو د سعید طیب تفسیر بذات خود را روان دي، لہذا آیت مقصد تفسیر نکول ندی. نو دویمه خبره چې کوم اکثر محدثین نظام فرمای مقصد د ذکر کولو د آیت ته امام بخاری هغه دادی چې د تیمم ثبوت د الله د کتاب د قران عظیم نه دی، سرنګي چې د وضو ثبوت د قران عظیم نه دی. دا یو. دیمه خبره امام بخاری دا آیت راوړي په اول د باب کې. تاسو دا اشاره کوي امام بخاری چې تیمم نزول وجوب کله راغل دی. نو اصل زمانہ د ابتدای تیمم ته اشاره کوي او پای کې اوس اختلاف ذکر کوي چې دا غزوه بنی مستلق کې وو یا غزوه ذات الرقاع کې وو. نو یو 5 هجری دا او بشک کې 6 هجری او بل به اتفاق 7 هجری دا. نو په دې کې بعض دی چې دا وجوب د تیمم چې کوم دی پشپغمه هجرت کې وو کې ومه هجرت کې وو او کې په پنځمه کې وو. نو اصل امام بخاری په دې کې واقع ذکر کوي چې کچره غزوه بنی مستلق شي نو 5 یا شپږم کال د هجرت او کچره دا غزوه ذات الرقاع شي بیا غوم کال د هجرت قبیله خیبر جوړیږي. امام بخاری رحم الله دا آیت تاریخ د نزول د آیت تیمم ته اشاره کوي. دریمه خبره چې هغه مونږ وایو تبرک ته او څلورمه خبره هغه ده چې امام بخاری فرمایي چې راتلونکي احادیث چې څومره دي اده فتیمم سعیدا طیبا وضاحت او تفسیر دي. جناب محترم دا تاسو ویل ده خدام رټی کی یاد کا خرجنا ما رسول الله صلی الله علیه وسلم فی بعض اسفاره مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سراوتو په بعض سفرون د پیغمبر علیہ السلام حتی اذا كنا بالبيداء او بذات الجيش تر دې چې موږ ورسېدو یو اغازه ته چې نومې بیدا ده مقام بیدا ته ورسېدو او بذات الجيش یا اغازه ته ورسېدو چې ته ذات الجيش وایي او دا د زینو نمونه دي. او ستا حاشم لکی په بعضی اسفارو کې چا غزوه بنی مستلق ده او دغه ته غزوه مریسی هم وایي او په دغه کې واقعات الافق د پیغمبر علی السلام په بیبي چې منافقین او تهمت لګولو واقعات الافق هغه په دغه سفر کې سوا ایجاد پذیر شي هوا. اوس دا دي چې دا غزوه بنی مستلق ده یا کلوا. نو دې کې بعض علماوی لکه موږ بخاری شریف اویلا 663 صفحه کې موږ ویلو چې حتی اذا كنا بالبيداء او بذات الجيش. خو کې تاسو ابو داود شریف ویلی نو ابو داود شریف کې صفحه 51 کې دغه روایت چې کله ذکر کړي نو الته کې هغه ذکر کړي حتی اذا كنا باولات الجيش. الته کې اولات الجيش راځي ذات الجيش نشته دی تزویل راځي کنه الته اولات الجيش دی. نو آیا دا اولات ذات الجيش اولات الجيش دا یو زینوم دی او کې دا جدا جدا نمونه دي. علامہ انور شاہ کاشمیری سے فرمائے چې دې کې د علماو اختلاف دی چې ذات الرقاع دغه غزوه بنی مستلق خو په هجرت په 5 کال واقع شوه ده، لیکن د محققین رائے دا چې آیت نزول په غزوه ذات الرقاع کې شوه ده
او غزوه ذات الرقا چې وا هغه دا غزوه خیبر نرستو نو کوم کال د هجرت وا نو دینه دا معلومه شو چې دا آیت په غزوه ذات الرقا په کوم کال کې نازل شوی دی دا مختلف د مفسرینو د محدثینو آرا دي ذات الجيش او لات الجيش مقام بیدا او یا غزوه ذات الرقا تشوا دا فی بعض اسفاری چا غزوه بنی مستعری کی سشکال نشته غزوه بنی مستلق تمنگ روانو یا واپس راتلو چې ذات الجيش تو رسیدو یا بیدا تو رسیدو حضرت پڑاو کا او حضرت عاشینا انبیر لوش ایک سشکال نشته ده خدا ہجری 5 جوړیږي او یا هجری 7 تا ذات الرقا انور شاہ سے فرمایي چې محققین رائے دار بیا رسو هغه قول ذکر کړي او یکون هذا واقعتين ممکن ده چې دا دوزل شي یو ځل په غزوه ذات الرقا کې او یو ځل په غزوه بنی مستلق کې ان قطع ذلی وشو کېدا هغه مزه د انبیل زما فقام رسول الله صلی الله علیه وسلم علی التماس وقام الناس معه او د پیغمبر علیہ السلام اهتمام وک نبی علیہ السلام فتعالی جسسی دامبیل وقام الناس معه وليسوا على ماء او دوی په بو باندې نو اوس دې باندې عظیم اشکال دی چې حدیث کې راځي وليسوا على ماء دوی په بو باندې نو حالانکه چې کم ځکه کلوټي وی التوبوي او په چې کم ځکه کلی وی نو التوبوي ځکه په خوا دستور داو چې او بو پسې به خلق کړل دا زموږ په غرونو کې چې دا زه په کورونو وکړه نو البته وچرته چې وبوي نو خلق بالته ځان مکان جوړ کړي چې دا وبراته دي او اوس چې کوم دی او په خلقو پسې راځي مالدار جو پیپونو کې ځان پسې راولي نو خو سوال دا دی چې دوی لیسو علامان دا کلی چون بیا وبسنګ نه وي نو بیا محدثین یو جواب کوي چې دا د کلو نمونه چې ذکر دي نو مراد تر نه دانوي چې محل وقوع دا پیداو یا محل وقوع اولات الجيش یا محل وقوع ذات الجيش بلکې بقرب پیدا بقرب ذات الجيش لکه اوس کله ګوندل دی موږ دلته خبرې کوو نو ذات الجيش دا کلی نوم بقرب فلان بقرب فلان اشکال ختم دی مولانا زکریا رحم اللہ خپل تقریر کی لکھی وہ یہ حدیث بھی کئی زمانے سے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی دا حدیث ما ته په ډیرو زمانہ کې زو په نه پوهیدم چې کلی کې وبسنګ نشته ده لیکن جب ہمارے ملک ہندوستان میں ٹینکیوں کا زمانہ آ گیا تو ابھی پتہ لگ گیا کہ شہر میں بھی پانی نہیں ہوتا چې کله څنګه په دې خاریو کې دا ټینکې جوړ شو کنه په خوا به دا سرکاري وبوي دی وسا کوم دغه سوي مخامر ټینکې دا اورځ کې به دوزلو په پرې خو دی کو یان بنو کنه مزما یاد دي نو به وبراله خلق بزان لوخي ډکړه بیا به بند کړي طالب د بو ضرورت وبنوي مولانا زکریا سم فرمایي چې کله دا ټینکیانه جوړ شو ګورمیټي او وب لکه اوس په خاریو کې دغه شي د بیا سمجھ کې راغی چې او کلی کې دنه وبنه ملاوي ان بیا کله کله وتاسي چې پورا پر 24 غنټه وبنه ملاويږي او خلک کوم دې پریشان دي او هر څه نو دام څه مشکل نه ده چې په دې کلی کې وبنه ملاوي دي فاتنا رسول ابي بکر صدیق رضی الله عنه فقالوا ورت الا ترى ما صنعت عائشه آیت نبی حضرت عائشہ سوکړل اقامت برسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام را ایثار کا والناس او خلقهم وليس ولا ماء وليس ماء معون نو سخو بشته ان په بوزه کې دي وبنشته فجاء ابو بکر ورسول الله صلی الله علیه وسلم واذن راسو راغی صدیق اکبر په داسې حال کې چې نبی علیہ السلام یخون کې او سر مبارک خپل الا فخیزی حضرت عائشہ زما په پتون باندې قد ناما او د شوستل شو په سفر کې فقال حبست رسول الله صلی الله علیه وسلم والناس نیک بختی
نبی علیہ السلام د صفا